د دې درس آغاز به مونږه د سلایډ نمبر 68 نه کوو او د مرکبې غیر مفید بحث دا به شروع کوو. مخکې درسونو کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې مرکب دې ته وایي چې هغه د دوو یا د دوو نه د زیاتو کلمو نه جوړ شوی وي. بیا ته دې مرکب دوه قسمونه دي. یو قسم دی مرکب مفید او دویم قسم دی مرکب غیر مفید. مرکب مفید دی ته وایي چې متکلم خبره وکي چې کله هغه خاموش شي نو چې کم سامعین دي کم اوریدونکي دي نو د متکلم د خبرې نه هغوی ته فایده ملاو شي. او د مرکب مفید بحث دا مونږه په تیرو درسونو کې د الله پاک په توفیق او په فضل سره ذکر کړی دی. د مرکب دویم قسم دی مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید دی ته وایي چې کله متکلم خبره وکي او هغه خاموش شي نو تدې چې کم سامعین دي کم اوریدونکي دي نو دوی ته پورا او مکمل فایده ملاو نشي. تدې مثال ورکړی دی لکه قلم حامدین، د حامد قلم. نو چې کله متکلم دا خبره وکړه او دی خاموش شو نو موږ ته پورا خبره معلوم نشوه چې د حامد قلم د هغې سره څه شوي دي. نو چې البته اوس کله داسې ووایي چې د حامد قلم دا دی یا د حامد قلم شین دی یا د حامد قلم ورک شوی دی یا د حامد قلم زما سره دی، نو اوسو ته دې خبرو نه کم مخاطبین دي نو هغوی ته فایده ملاوه شوه. خو چې صرف دا وایي چې د حامد قلم نو دا اوس مرکب غیر مفید دی. مرکب خو دی ځکه چې دوه کلمې دي، یو قلم دی او بل حامد دی، لیکن مرکب مفید نه دی ځکه چې کم مخاطبین دي کم سامعین دي هغوی ته پوره فایده نه ملاویږي. نو دې وجې نه دې مرکب ته مرکب غیر مفید وایي. او ته دې دویم نوم دی مرکب ناقص. بیا ته دې مرکب غیر مفید یا ته دې مرکب ناقص ته دې 5 قسمونه دي. په دې سلایډ نمبر 69 کې صاحب کتاب دا مختصرا ذکر کړی دی او د هر یو مثال ذکر کړی دی او بیا په هر یو باندې تفصیلی خبرې سره د مثالونو دا ذکر کړی دی. نو لومبی قسم دی مرکب اضافي، ته دې مثال له کتاب زیدین. دویم قسم دی مرکب توصیفي، ته دې مثال له رجل صالح. دریم قسم دی مرکب بنایی، ته دې مثال له 11. سلورم قسم دی مرکب معنی صرف او دیتا مرکب مزجی دا هم وی او ته دې مثال دی بعلبکو. او پنځم قسم دی مرکب صوتی، ته دې مثال دی سیبوی. په دې کې په هر یو باندې تفصیلی بحث را روان دی نو دې وجې نه دې ځای کې زه تفصیل نه کوم. خو چې دا خبره مونږ ته یاده وي چې د مرکب ناقص یا د مرکب غیر ناقص 5 قسمونه دي. کم قسمونه دي؟ مرکب اضافي، مرکب توصیفي، مرکب بنایی، مرکب معنی صرف او مرکب صوتی. صاحب کتاب یو اهم خبره په دې نوٹ کې کړې ده او هغه دا ده چې د مرکب غیر مفید دا کم پوره قسمونه دي، یعنی دا 15 قسمونه، دا د جملې یو جز جوړیږي، پوره جمله نه جوړیږي. ځکه که پوره جمله جوړېدلې نو بیا خو دا مرکب مفیدو، بلکې مرکب غیر مفید دا کم اقسام دي نو دا د جملې یو جز جوړیږي. یعنی په جمله کې یا مبتدا جوړیږي یا د مبتدا خبر جوړیږي یا فاعل جوړیږي یا مفعول جوړیږي وغیره وغیره. مثلا زه داسې ویمه چې قلم حامد مکسورة، چې د حامد قلم دا مات دی. نو قلم حامد دا مبتدا ده
او دا مکسورتون دا ولا خبر دی. نو دلته دا قلم حامدین دا مرکب ناقص دی، مرکب غیر مفید دی. دا غي په قسمونو کې مرکب اضافي دی، خو دا په دې جملې یو جز دی، یعنی مبتدا ده او خبر سره مکسورتون. نو چې کله مونږه دا دواړه ملاو کړو نو بیا تی پوره جمله دا جوړیږي. او تدې نور مثالونه دا روان دي، پاغه کې به مونږه وضاحت کوو چې دا څنګه د جملې جز جوړیږي. نو د مرکب غیر مفید کم 15 قسم دي. نو پاغه کې د ټولو نه لومبه قسم دی مرکب اضافي. نو د ټولو نه لومبه تدې تعریف کړل دی چې مرکب اضافي څه ته وایي. نو مرکب اضافي دی ته وایي چې هغه د مضاف او د مضاف الیه دواړو نه مرکب وي. چې کوم مرکب د مضاف او د مضاف الیه نه جوړ شوی نو دغه مرکب ته به مونږه مرکب اضافي وایو. وس په دې په تعریف کې مونږه د مضاف لفظ ذکر کو او د مضاف الیه لفظ هم ذکر کو. نو مضاف څه ته وایي او مضاف الیه څه ته وایي. نو صاحب کتاب ته دې په خپل وضاحت کړی دی چې مضاف دا هغه اسم ته وایي چې د هغې نسبت بلې کلمې طرف ته شوی، یا مضاف هغه اسم ته وایي چې د هغې نسبت مضاف الیه ته شوی، او مضاف الیه هغه اسم ته وایي چې د هغې طرف ته د بل اسم نسبت شوی. لکه څنګه چې مونږه مسند او مسند الیه ویلو چې مسند کې د یو اسم نسبت بل اسم ته شوی او مسند الیه دې ته وایي چې هغې ته د بل اسم نسبت شوی. نو دلته مضاف هم دې ته وایي چې مضاف هغه اسم دی چې د هغې نسبت بلې کلمې طرف ته شوی، او مضاف الیه هغه لفظ دی چې د هغې طرف ته د بلې کلمې نسبت شوی. مثلا غلام زید، نو دا مرکب اضافي دی. غلام مضاف دی او دا زیدین دا مضاف الیه دی. نو که مونږ دلته وګورو د غلام مضاف ته دې نسبت شوی دی زید طرف ته، نو غلام دا مضاف دی او زید دا مضاف الیه دی. ولی ځکه چې ته دې طرف ته د غلام نسبت شوی دی. نو دې ځای پورې خو دا د مرکب اضافي تعریف شو. کم راتلون کی عبارات صاحب کتاب ذکر کړی دي نو په دې کې صاحب کتاب د مضاف او د مضاف الیه متعلق سلور د فائدې خبرې دای ذکر کړی دي. د مضاف او د مضاف الیه یعنی د مرکب اضافي متعلق سلور د فائدې اهم خبرې ذکر کړی دي. مونږ او تاسو له پکار دادي چې مونږ ځان په دې ځای کې ځان پوه کو، ځکه چې د مرکب اضافي استعمال دا په عربی ګرامر کې او کم عربی عبارات دي نو دا ډیر زیات په کثرت سره کیږي. لومبۍ د فائدې خبره دا کړې ده چې په عربی ژبه کې مضاف اول وي او په دې پسې مضاف الیه وي. مضاف لومبۍ وي او مضاف الیه د مضاف نه وروسته وي. لیکن تدې برعکس تدې خلاف په اردو ژبه کې او په پښتو ژبه کې لومبۍ مضاف الیه وي او بیا پسې مضاف وي. مثلا مونږ وایو قلم حامدین، نو چونکې دا عربي ده نو قلم دا مضاف دی او حامدین مضاف الیه دی. او که زمونږ استاسو خیال وي نو قلم دا په اول کې دی او حامد دا تدینا وروسته دی. یا یو بل مثال کتاب خالدین، نو دلته هم کتاب مضاف دی او خالدین مضاف الیه دی، خو کتاب دا اول دی او خالدین دا تدینا وروسته دی په دویم نمبر باندې دی. خو اوس که موږ تدې ترجمه کوو نو په دې کې بیا دا کومه مضاف الیه ده دا به اول راځي او مضاف به په دې پسې په دویم نمبر به راځي. مثلا قلم حامدین تدې چې موږ ترجمه کوو نو د حامد قلم، د حامد قلم، یا په اردو کې موږ ترجمه کوو نو حامد کا قلم. نو چې کم په عربی کې مضاف الیه و په دویم نمبر باندې نو هغه په اول کې رااله، او چې کم مضاف په اول نمبر نو هغه موږ دویم نمبر ته کو. یا دویم مثال کتاب خالدین، خالد کی کتاب، نو خالد
چې کومه مضاف الیه وه نو دا اول راغلی ده، او چې کوم کتاب مضاف دی نو هغه په دویم نمبر باندې ده. نو زموږ د خبرې خلاصه دا شوه چې په عربی کې مضاف اول راځي او مضاف الیه د مضاف نه وروسته وي، خو تدې برعکس په اردو ژبه کې او په پښتو ژبه کې لومبی مضاف الیه وي او بیا پسې مضاف وي. دویمه اهمه د فائدې خبره صاحب کتاب دا ذکر کړې ده چې کله مونږه د مضاف او د مضاف الیه ترجمه په اردو کې کوو نو عام طور باندې د مضاف او د مضاف الیه په منځ کې لفظ کا راځي یا کی راځي یا کی راځي یا را ری ری راځي. چې کله مونږه د مضاف مضاف الیه ترجمه په اردو ژبه کې کوو نو عام طور باندې د مضاف او د مضاف الیه په منځ کې کا کی کی یا را ری ری دا راځي. مثلا قلم حامد، تدې اردو ترجمه داسې ده حامد کا قلم، نو دلته د حامد مضاف الیه او د قلم په منځ کې لفظ کا راغلی. یا کتاب خالد، خالد کی کتاب، نو دلته هم د مضاف الیه او د مضاف په منځ کې لفظي کی راغلی. یا کتابی میری کتاب، نو دلته کتاب مضاف دی او دا یا مضاف الیه، نو په اردو کې چې موږ ته دې ترجمه وکړه نو میری کتاب، نو تدې په اخر کې یا رااله بلکې ری رااله میری کتاب. نو چې دا خبره هم زمونږ په ذهن کې وي چې کله مونږ د مضاف مضاف الیه ترجمه په اردو کې کوو نو په اردو کې د مضاف الیه او د مضاف په منځ کې عام طور باندې لفظ کا کی کی او را ری ری دا راځي. البته په پښتو کې تدې خبرې داسې خیال نه ساتل کېږي بلکې عامه ترجمه کېږي قلم حامد، د حامد قلم، او کتاب خالد، د خالد کتاب، یا کتابی زما کتاب وغیرہ. نو دا مونږه دویمه د فائدې خبره دا ذکر کړه. دریمه اهمه خبره دا ده چې په مضاف باندې په عربی کې تنوین هم ناراضي او الف لام په هم ناراضي. یعنی داسې نشي کېدلی چې یو لفظ مضاف وي او په هغې باندې دو زبر وي یا دو زیر وي یا په دو پیش وي، او دغه شانتې په مضاف باندې الف لام دا هم ناراضي. تدې چې کم برعکس کم مضاف الیه ده نو په هغې باندې الف لام هم راځي او په هغې باندې د زیرونو تنوین هم راځي. مثلا دغه مثالونه دي قلم حامد، نو دلته قلم مضاف دی او د حامد مضاف الیه دی، نو چې کم قلم مضاف دی نو دا به موږ داسې نه وایو چې قلم حامد، دا غلط دی، او نه به داسې وایو چې القلم حامد، نو دا هم غلط دی. نو په مضاف باندې نه تنوین راځي او نه په الف لام راځي. بل مثال دی کتاب خالدین، کتاب خالدین، نو دلته دا کتاب مضاف دی نو په دې باندې نه تنوین راځي او نه په دې باندې الف لام راځي. البته کومه مضاف الیه ده نو په دې باندې تنوین هم راځي او الف لام په هم راځي. د تنوین مثالونه خدای دی قلم حامد او کتاب خالدین، او د الف لام مثال دا دی غلام الرجل، غلام الرجل، نو دلته الرجل مضاف الیه ده او په دې باندې الف لام دا داخل شوی دی. څلورمه د فائدې خبره صاحب کتاب په دې سلایډونو کې دا ذکر کړی ده چې مضاف الیه دا به د همیشه د پاره مجرور وي. مضاف الیه دا به د همیشه د پاره مجرور وي. بیا د مجرور کېدو مختلف نښې دي، په دې باندې ان شاء الله تعالی تفصیلی بحث دا را روان دی چې کوم لفظ دا به مونږ مجرور وایو او د هغې د مجرور کېدو نښه دا څه ده. خو دلته به زه مختصرا دا ذکر کم چې د مضاف الیه د مجرور کېدو یوه نښه کسره ده، لکه څنګه چې موږ دا مثالونه ذکر کړل قلم حامدین او کتاب خالدین، نو حامدین او خالدین دا دواړه مجرور دي او تدې د مجرور کېدو نښه دا کسره ده. یا غلام الرجل، الرجل دا مضاف الیه ده دا مجروره ده او تدې د مجرور کېدو نښه دا کسره ده، په آخر کې پې زیر راغلی دی. دغه شانتې د مجرور کېدو نښه په تثنیه کې د یا نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده، لکه غلام الرجلین،
نو دلته دا الرجلین دا مضاف الیه ده او دا مجروره ده، خو دلته د مجرور کېدو نښه د یا نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. دغه شانتې چې کله مضاف الیه جمع مذکر سالم وي نو بیا د هغې د مجرور کېدو نښه څه ده؟ د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده، لکه غلامو مسلمینا. غلامو مسلمینا یو مثال موږ ذکر کوو. نو دلته د مسلمینا دا مضاف الیه ده، یا کتابو طالبینا، نو د طالبینا مضاف الیه ده او دا مجرور ده، خو د مجرور کېدو نښه د یا نه په مخکې حرف باندې کسره ده. نو مونږه دا څلورې اهمې د فایدې خبرې ذکر کړي. لومبۍ د فایدې خبره دا وه چې په عربۍ کې مضاف اول وي او بیا پسې مضاف الیه وي، خو په اردو او په پښتو کې د دې برعکس لومبۍ مضاف الیه وي او بیا پسې مضاف وي. دویمه د فایدې خبره مونږه دا وکړه چې په اردو کې چې کله مونږه د مضاف الیه ترجمه کوو نو عام طور باندې د دې دواړو په منځ کې لفظ کا کې کی یا را ری ری دا راځي. او درېمه مونږه اهمه د فایدې خبره دا وکړه چې په مضاف باندې تنوین او الف لام دا نه راځي. او څلورم نمبر خبره مونږه دا وکړه چې مضاف الیه همیشه د پاره دا مجروره وي. بیا سلایډ نمبر 72 مرکب اضافي کا ترجمه. او دا خو مونږه خبره مخکې ذکر کړه چې لومبۍ به مونږه د مضاف الیه ترجمه کوو او بیا به مونږه د مضاف ترجمه کوو په اردو په پښتو کې. دار زیدین د زید کور، روح الانسانی د انسان روح، ورق الشجر د ونې پاڼه، ماء الوضوء د اودس اوبو، ثوب بکر د بکر کپړې، اخو خالد د خالد ورور. نو که ستاسو خیال وي دا کم مضاف الفاظ دی، دار، روح، ورق، ماء، ثوب، اخو، د دې ټولو نسبت شوی دی مضاف الیه طرف ته. بل خبره دا ده چې په مضاف باندې نه تنوین شته دی او نه الف لام دی. البته کوم مضاف الیه ده نو په هغې باندې تنوین هم راځي او الف لام پې هم شته دی، لکه په زیدین باندې تنوین راغلی، په الانسان باندې الف لام دا داخل شوی دی. نو دا چې موږ په خپله وکړو نو زموږ ذهن ته به دا خبره په ښه طریقې باندې پرېوځي. بیا په سلایډ نمبر 73 کې د مضاف او د مضاف الیه د پہچان دپاره نور مثالونه ذکر کړي دي. لومبۍ مثال دی رسول الله د الله پیغمبر، دین الله د الله دین، بیت الله د الله کور، صلات العشاء د ماسخوتن مونځ، باب البیت د کور دروازه، جار الله د الله پاک ګاونډي. نو په دې ټولو کې د کوم لومبۍ کالم دی دا مضاف دی، د دویم کالم کې د دې مضاف الیه ده. وم نمبر کتاب الله د الله پاک کتاب، صلات اللیل د شپې مونځ، حدود الله د الله حدود، ماء البئر د کوهي اوبو، ماء المطور د باران اوبو، ابو حارث د حارث پلار. نو که ستاسو خیال وي کم دا دویم کالم دی مضاف الیه، نو په دې ټولو کې دا مضاف الیه دا مجرور ده او د دې د مجرور کېدو نښه دا کسره ده. نو کله یو زیر دی پې او کله پې دوه زیرونه دي. اوس سلایډ نمبر 75 مرکب اضافی جملے کا جز ہوتا ہے. مخکې دا خبره صاحب کتاب د نننی درس په شروع کې ذکر کړې وه چې مرکب اضافي دا د جملې جز جوړیږي، یعنی دا یا په جمله کې مبتدا جوړیږي یا د مبتدا دپاره خبر جوړیږي یا فاعل جوړیږي او یا مفعول به جوړیږي. نو اوس دلته دغه جملې راوړي دي نو د دې نه بعد دا خبره په ښه طریقې سره زموږ په ذهن کې دا راشي. نو لومبۍ مرکب اضافي دی ماء البئر، ماء مضاف دی، البئر مضاف الیه دی. نو اوس دا موږ په جمله کې استعمالو شرب الولد ماء البئر چې ماشوم د کوهي اوبو اسکلي. نو دلته شربه فعل لی، الولد ولا فاعل لی او ماء البئر دا ولا مفعول به دی او ماء البئر دا مرکب اضافي دی، مضاف الیه دی. او که ستاسو خیال وي نو دا د جملې یو جز دی او هغه جز کم یو دی مفعول به دی. او موږ دا خبره مخکې کړې وه چې مفعول به دا به منصوب وي. نو چې د منصوب دا نښه دا به په مضاف باندې راځي، په مضاف الیه به نه راځي، ځکه چې مضاف الیه هغه د همیشه دپاره به څه وي مجرور به وي. نو دلته په ماء باندې فتحه راغله. دویم مثال باب الغرفه دا مرکب اضافي دی د کمرې دروازه. نو دا بیا په جملو کې استعمال کړی دی فتح الخادم باب الغرفه چې خادم د دروازې خادم. لومبۍ به موږ د فاعل ترجمه وکړو بیا د مفعول بیا د فعل. خادم د کمرې دروازه کولا وکړه
نو فتح فعل، الخادم فاعل او باب الغرفه دا مفعول به دی. نو دا مرکب اضافي دی باب الغرفه او دا د جملې جز دی او کم جز جوړ شوی دی مفعول به. نو دی وجنه په بابا باندې با فتح راځي. دریم مثال کأس الزجاج د شیشې پیالې. نو کسر زید کأس الزجاج چې زید د شیشې پیالې ما تکړه. نو دلته هم کسر فعل، زید فاعل او کأس الزجاج دا مرکب اضافي دا مفعول به دی او دا جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز دی فعل دی. څلورم نمبر حدیقه خالد د خالد باغ. نو دای په جملو کې استعمال کړی دی دخلت حدیقه خالد، زه د خالد باغ ته داخل شوم. نو دلته حدیقه خالدین دا مفعول دی او دخلتو دا فعل او فاعل دی. پنځم نمبر غصن الشجرة ته دې جملو کې استعمال کړی دی غصن الشجرة طویلتون چې د ونې کم شاخ دی نو دا اوږد دی. نو که دلته ستاسو خیال وي نو دلته دا غصن الشجرة دا مرکب اضافي دی، غصن مضاف، الشجرة مضاف الیه او دا طویلتون دا ول خبر دی. نو غصن الشجرة دا د جملې جز دی او کم جز دی دا مبتدا ده. غصن الشجرة مرکب اضافي دا مبتدا ده او طویلتون دا ول خبر دی. شپږم نمبر امر الله. امر الله آتیتون دا الله پاک حکم راتلونکی دی. دلته هم امر الله دا مرکب اضافي دی او دا مبتدا ده د جملې جز دی او آتیتون دا ول خبر دی. د مرکب اضافي یو خاصه فائده ده او هغه دا ده چې کله مونږه د یو اسم اضافت وکړو بل طرف ته نو کم مضاف دی نو په دې مضاف کې تخصیص پیدا کیږي او په دې مضاف کې تعین پیدا کیږي. د مضاف دا خاص کیږي ته د مضاف نه معرفه جوړیږي. مثلا اوس غلام لفظ دی نو غلام عام دی، دا د زید غلام هم کېدی شي، د عمر هم کېدی شي، د خالد هم کېدی شي، د بکر هم کېدی شي، د هر چا کېدی شي. خو چې مونږ داسې ویل غلام زیدین د غلام اضافت مونږ زید طرف ته وکړو نو وسو دا غلام دا خاص شو. مخکې عام غلامو هر چا ته شاملو خو اوس د دې غلام نه خاص د زید غلام داته مراد دی. نو مرکب اضافي د څه پیدا ورکړه؟ د تخصیص پیدا ورکړه. مضاف مخکې عامو خو اوس مضاف دا خاص شو. دویم مثال ماء البئر د کوهي اوبو. نو مخکې ما مضاف دا عامو نو دا د کوهي اوبو ته هم شاملو، د تالاب اوبو ته هم شاملو، د منګي اوبو ته هم شاملو، د باران اوبو ته هم شاملو، د واورې اوبو ته هم شاملو، د اوبو مختلفو قسمونو ته شاملو. خو چې کله مونږ ویل ماء البئر نو اوس دا ما خاص شو. زمونږ د اوبو نه کوم اوبه مراد دي؟ نو زمونږ د اوبو نه د کوهي اوبو مراد دي. نو کم مرکب اضافي دی تدینا په مضاف کې تخصیص او تعین دا پیدا کیږي، مضاف وسره خاص کیږي. वो स्लाइड नंबर 79 नीचे लिखे हुए जुमलों में मुजाफ और मुजाफिले को पहचाने. د جملې ورکړې دي چې تاسو په دې کې مضاف او مضافله دا او پیژنئ. نو ارض الله واسعه، نو په دې کې ارض الله ارض مضاف دی او الله دا مضافله دی. دویمه جمله ذهبت يوم الخميس، نو په دې جمله کې دا یوم الخميس دا مضاف مضافله دی، یوم مضاف دی، الخميس دا مضافله دی. دریم نمبر القرآن کتاب الله، نو په دې جمله کې دا کتاب الله دا مرکب اضافي دی، کتاب مضاف الله مضاف الیه. څلورم نمبر هل تحفظون قصة نوح، نو په دې جمله کې قصة نوح دا مرکب اضافي دی، قصة مضاف دی او نوح دا ولا مضاف الیه دی. پنځم نمبر نحصل عطلة العید، په دې جمله کې دا عطلة العید دا مرکب اضافي دی، عطلة مضاف، العید دا مضاف الیه دی. شپږم نمبر یفرح الناس یوم العید، نو په دې کې دا یوم العید دا مرکب اضافي دی، یوم مضاف، العید مضاف الیه. اووم نمبر سمعت صوت الرعد، چې ما د تندر आवाज دا واورید، نو صوت الرعد دا مرکب اضافي دی، صوت مضاف، الرعد مضاف الیه. او هل رأیت بیت الله، نو په دې کې بیت الله دا مرکب اضافي دی، بیت مضاف او الله مضاف الیه. نو که ستاسو خیال وي نو په دې کې مرکب اضافي دا د جملې جز جوړ شوی دی یا مبتدا جوړه شوې ده، لکه څنګه چې ارض الله واسعه کې
او یا خبر جوړ شوی دی، لکه القرآن کتاب الله کې د کتاب الله دا مرکب اضافي خبر دی، یا مفعول به جوړ شوی ده، لکه نحصل عطلة العید کې دا عطلة العید مفعول به ده وغیره وغیره. بل دا چې په مضاف باندې نه الف لام شته دی نه په تنوین شته دی، او کومه مضاف الیه ده نو په هغې باندې الف لام هم راځي او په هغې باندې تنوین هم راځي چې کله په الف لام نه وي داخل.